السلام علیکم ناظرین، زه عبدالله شیرین یو پیار بیا ستاسو سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. دا وخت په خپل کور ماډل سکول د هغو څه کوم حال دی په هغې کې موجود یم. دلته نن د سواد بورډ د میټرک رزلټ چې کوم دی هغه اناونس کېږي. تاسو ته ښایو چې رزلټ څنګه راغلی دی، دلته ماشومان څومره خوشحاله دي. نو دا پروګرام ټول د ما سره وګورئ. جی بالکل ګران کتونکو، دا وخت سره یو ماشومه موجود ده چې په میټرک رزلټ کې هغو اکشن اخیستی. هغو ته تپوس کوو چې هغو تعلق له کوم سکول سره تعلق لري او څونه مارکس یې اخیستی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نوم یې څه دی جي او څونه مارکس یې واخیستی، د کوم سکول سره تعلق لري؟ زما نوم دی نجله نواز او موږ د GGHSS چنګلۍ بونیر سره تعلق لرو او آرټس ګروپ کې زما 968 نمبر راغلی، 3rd پوزیشن. کامیابی راز سره دا زموږ د ټیچرز مهنت او زموږ د پیرنټس دعاګانې دي او سبا کې زموږ خپل مهنت هم شامل او خو زیات د الله پاک زه ډېره زیاته شکرګزار یم او دا زموږ خپل مهنت هم دی، زموږ د ټیچرز پکې هم دي او خاص کر زموږ د پیرنټس دعاګانې دي، هغوی مهنت هم موږ سره زیات. والد صاحب را سره هم موجود دی. د پوسټ کو څونه خوشحاله او څه جذبه لري؟ زیات خوشحاله یم. بس دا جذبه مې نه مور پلار له پکار دی چې بس وړو له سپورټ ولا ورکوي او چې باقاعده هغې سره دغه یو دلري پکې راشي، یو حوصله افزایي ولا ورکول بغاري چې مثال دغه سره مور پلار غټ سپورټ دی او وړوکي لپاره ډېر غټ سپورټ ته مور پلار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم یې څه ورور او د کوم سکول سره تعلق لري او څویم پوزیشن دی او څونه مارکس یې واخیستی؟ زما حزب الله نوم دی چې زه د الازهر سکول پانډ سره تعلق ساتم او موږ د دویمې بدکړي یو. والد صاحب نوم مې زیارت خان دی او ما چې دی نو 2nd پوزیشن مې په بورډ کې دی نو اخیستی دی او دا نن تاسو پروګرام مو تاسو ولیدل. څونه خوشحاله او د کامیابۍ راز سره؟ بس خوشحالي خو جي ده حد نه سیوا ده چې سړی خپل فیلینګ شیر کولی هم نشي، دومره خوشحالي ده او شکر دی د کامیابۍ. خو چې راز دی نو دا دی چې انسان چې دی نو هغه پکار دی چې محنت کوي او استادان هم د خلکو سره محنت کوي. نو د مور او پلار دعاګانې مو سره لکه دا صرف د یو کس چې دی نو دلته چې اوس زه ولاړ یم نو لکه دا صرف زه نه یم ولاړ او دا کامیابي صرف زما نه ده، دا زما د مور او پلار ده، دا زما د استادانو ده، دا زما د نورو مشرانو بزرګانو دعاګانې وي چې زه دې سټیج ته راورسولم. او شکر دی ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. څنګه چې د ازادۍ یو نعمت دی، سبا 14 اګست دی، دغه شان نن هم د یو نعمت ورځ ده، یو لویه کامیابي ده او د دې هغه انسان ته پته لګېدی شي، هغه انسان خپل جذبات پته هغه ته لګېدی شي چې چا دا ورځ چې دی نو دا څوک ویني. او انشاءالله چې هر سړی محنت کوي دې مقام ته رارسېدی شي. هر سړي پکار ده چې محنت کوي او د خپل استادانو قدر کوي، د خپل مور او پلار قدر کوي او د هر سړي دوا اخلي، د هر سړي په دوا کې نو الله پاک بیا خلکو ته لار اسانوي. بابا څونه خوشحاله یې؟ بس زه ډېر مبارک شي. خدای دې وبخښي، ډېره مهرباني، بس شکر دی. بس زما فخر خبره ده ما ده چې زما زوی داسې یو مقام ته راورسېدو. زما خو د دې ټولو بچو نه توقع وه، خو الله دی نو بس چا په نصیب کېږي چا په نه. بس زه دې ته ټولو ته دعاګانې کوم، الله مې شته کړه، خوشحاله اوسئ، ډېره مهرباني شته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم یې ورسره د کوم سکول سره تعلق لري او څونه مارکس یې او څونه خوشحاله یې؟ نوم مې اسما دی او امتحان مې اوس پرایویټ ورکړی و، د مدرسې سبق مې پرایویټ امتحان مې ورکړی، د سکول سره مې ډېر زیات شوق او 976 مارکس دي، اول پوزیشن دی. څونه خوشحاله یې؟ ډېر زیات خوشحاله یم او کامیابۍ راز سره؟ د الله پاک رحمت ور باندې د مور پلار دعاګانې وي نو کامیابي واغسته. شاړو الفاظو کې د مبارکي مو درکوو او ست تزویت لري. بس نن ډېر زیات خوشحاله یو چې الله پاک زموږ هم داسې حصه وکړه په بورډ کې چې زموږ بچي نن ښه پوزیشن واغست او انشاءالله مخکې زموږ ټوله فیملي چې دغه تعلیم یافته ده، مخکې زموږ دا اراده ده انشاءالله که دا پرایویټ سبق انشاءالله سبق به وایي. امید دی چې لکه موږ په خپل وس وکړو او دا خپل سبق وایي. منال انعام موجود ده، هغه چونکې په ساینس ګروپ کې 1st پوزیشن اخیستی دی. تپوس کوو چې 17 لري، څونه مارکس یې د کوم سکول سره تعلق لري؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا وخت مبارکي وایو. مبارکي. Thank you so much. د کوم سکول سره تعلق لري، څونه مارکس دي او د کامیابۍ راز سره؟ چې د پبلک سکول څخه ګوډه سوا سره تعلق ساتم، زما 1080 مارکس دي، الحمدلله نن زما 1st پوزیشن راغلی دی او زما د کامیابۍ ډېر سخت محنت دی. موږ له پکار چې موږ فل اټینشن خپل سټډیز باندې وکړو، فل فوکس پر سټډیز باندې وکړو. ډېره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل نوم راته ووایئ چې کوم سکول سره تعلق لري او څونه مارکس یې دي او د کوم ځای؟ جی زما نوم سیار احمد دی، والد صاحب نوم مې نثار احمد دی، کوم چې ما سره دا خوا کې ولاړ دی او قوم نه خودخیل یم، کاټکول چکیسر شنګلۍ سره تعلق ساتم. او جی مارکس څونه دي؟ مارکس مې جی 1080. 1080. څویم پوزیشن؟ 1st پوزیشن. او کامیابۍ راز سره څه تاسو لري؟ کامیابۍ زه خو لاول ټول نه الازهر ایجوکیشن انسټیټیوټ ډایرکټر بدادا سر
پرنسپل نثار الحق صاحب او وایس پرنسپل نوید سر ډېر زیات شکریا ادا کوم، خپل والدینو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې هغه ما سره مهنت وکړو. زه داسې فضول ګرځېدو ته پرې نه کوم، ما منې نظر وساتو. والدین اسیم داسې دي چې د سر سایه په سړي باندې له پاسه لاسي نو او د اساتذه کرام چې کوم دي د الازهر ایجوکیشن انسټیټیوټ هغه ما سره ډېر زیات مهنت کړی او دې نه علاوه هاسټل کې به موږ ټایم ټیبل باندې چلیدو نو هم گیم له وخت هم پړهایي به چې وا کانسیپټوال سټډي به زمونږ نو د هغې د نتیجې څومره خوشحاله السلام علیکم جی ستاسو د میډیا والا زه ډېر زیات شکرګزار یم چې تاسو موږ له ټایم راکړو دا پروګرام ارینج کو او زه د شنګلې کټکوړ چکیسر سره تعلق ساتم، قوم خودو خیل ما خپل په پولیس کې سرویس کوم او زه د خپل بچی ټوله کامیابی چې دا نو هغه د الازهر انسټیټیوټ ایم ډي بداداته داغه وایس پرنسپل صاحب ته پرنسپل صاحب او داغه د زیات تر سکول خو خیر کیږي خو د زیات دغه چې دی داغه د سکول د هاسټل لی چونکې زه خو والدي ما خو ځان په چکیسر کې ما زما بچی چې دی هغه د وارډن په نگرانۍ کې دی چونکې زمانه زیات چې دی هغه په ده باندې نظر ساتلی دی. ماشاءالله زه په 100 کې 120% زه دا مطمئن ما چې کوم سړی خپل بچی الازهر سکول ته راولي او الازهر په هاسټل کې نو د هغه نه ټیوشن ته ضرورت شته نه د هغه زیاتي پیسو ته لګیا وخت ما نه صرف د سکول پیسې لګېدلي. جی دا وخت فات تعلیمي بورډ چیرمن سید نبی شاه صاحب موجود هغه تاسو کو سر مختصر راته وای نن رزلټ اناونس شو باغه حواله سره بیا خاص کړ تاسو سې اناونسمنت وکړ باغه وسه خپل خیرت اظهار وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بچړه څنګه ته پته چې یاره نن موږ رزلټ اناونس کو صحیح ده نو پاغي کې فرست سیکنډ تھرڈ پوزیشن آرټس کې هم ساينس کې هم هغه اناونس شو او یقینا دغه مهنت سیله و دغه تله چې دا هغه موږ ته په لاس کې راکړی و او هغه تله چې دا هغه موږ پوره انصاف چې غو هغه د سټوډنټ سره نن وکړی شو او تاسو ولیدل چې بایګ ډېر مطلب هر قسمه سټوډنټس پکې وو. موږ به دا نه وایو چې یاره څوک غریب او څوک مالدار خو چې چا مهنت کړی هغه ته د هغه وسیله میلاو شوه. نو د ټولو ناول خو زه هغوی ته مبارکباد پیش کوم او چې کوم ماشومان ناکامه شوي دي په دې امتحان کې نو هغو ته دا هدایت ورکوم چې یاره او دا تاکید ورته کوم چې یاره تاسو مهنت خپل جاري وساتئ انشاءالله روان کله به تاسو کامیاب او کامران شئ. سر تاسو نن ابتدا وکړه د هغې حواله سره او بچې دا داسې ده چې دا تقریبا هر ماشوم ته به د هغې هغه رزلټ چې دی که د هغه کنټیکټ نمبر په ایډمیشن فارم کې و نو هغه په هغه کنټیکټ نمبر چې دی په هغه باندې هغه ته د هغه رزلټ چې دی اوس په هغه ته هغه تلی به انشاءالله ځکه چې ما هغه د هغې افتتاح وکړه رزلټ هغه ته به تلی. دا یو نوی سټپ دی مخکې به ماشوم سرګردا ګرځېدو یو ځای بل ځای نو هغه تقریبا هغه خاتمه وکړه. جی بالکل ګران کتونکو تاسو د ماشومانو او د والدینو خبرې واورئ د هغو نن ډېر زیات خوشحاله وو. نور ماشومانو ته هغو دغه پیغام ورکړو چې تاسو هم مهنت کوئ سبا ورځې به تاسو هم دې مقام ته راورسئ دغه شانتې به ستاسو کوریج کېږي او حوصله افزایي کېږي. د بل پروګرام پر ستاسو کوربه عبدالله شیرین ستاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان.